أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الصواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نی درس کې به انشاءالله العزیز سورت ال عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 20 آیات نمبر 195 96 97 درې آیاتونه چې نو اب ویلې کېږي. دینه مخکې الله جل جلاله د عقل مند درې علامتونه ذکر کړل. یو علامت دا چې دوی به د الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کوي په ولاړه په ناسته په ملاسته یعنی په هر حالت. دویم چې نو يتفکرون فی خلق السماوات والارض دوی د الله پاک په کائنات کې غور او فکر کوي. دریم صفت الله پاک ذکر کو دوی به دعاګانې کوي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نو دوی به دعاګانې چې نو هغه به کوي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله د دوی د دعاګانو د قبولیت ذکر چې نو هغه کوي. الله وی فاستجاب لهم ربهم. الله د دې دغه دعاګانې چې نو هغه قبول کړي دغه عقلمند د غارزو الله پاک چې نو هغه قبول کړل. فاستجاب لهم ربهم او الله چې نو هغه ورته وی أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. د دې د شان نزول متعلق چې تفسیر خازن کې لیکل دي او دغه شان تفسیر جلالین کې هم شته. وای چې نو یو پیره حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسول الله جل جلاله چې نو هغه د سړو په هر کار خیر کې دا غوي ذکر کوي او هجرت مونږ هم وکړلو خزه هم په دغه اعمال صالحه کې چې نو هغه د سړو سره یو شانت شریکي زمونږ تذکرہ چې نو الله پاک پکې نه د کړي زمونږ تذکرہ نه کوي. الله جل جلاله چې نو هغه د آیات راولې غلو فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. سوک چې هم تاسو کې عمل کون کوي الله پاک د چا عملوم نه ضایع کوي. من ذکر او انثى برابر خبر د کاغذ نه نو هغه سړی وي او کخزي. نو الله پاک په کې انداغو تذکر وکړه چې د عمل اعتبار سره ټول الله پاک هر یو سړی لچنه نو داغه د عمل مطابق ثواب ورکي. بعضکم من بعضین زین د زینو نه دي تاسو بعضی د بعضو نه یو معنی چې نو هغه دا ذکر کړی دا تاسو بعضی د بعضو نه سړی د خزونه خزي چې نو هغه د سړو نه دغه شان چې نو هغه پیدا کیږي. دویمه معنی چې نو خازن کې کړي د چې بعضکم من بعضین تاسو ټول د بابا آدم علی السلام او د بیبي حوا نه چې نو هغه. دریمه معنی چې نو هغه کړي د بعضکم من بعضین دل نه نو هغه په معنی چې نو هغه د کاف سره چې کله شي نو تاسو بعضی د بعضو په شانتي په عمل کې یعنی د سړی او د خزي د عمل په اعتبار سره فرق نشته. څنګه چې نو هغه د سړو د پاره په یو عمل باندې اجر او ثواب دی د قشانت اجر او ثواب د خزي د پاره هم دی. څنګه چې په یو ګناه باندې د سړی د پاره چې نو عذاب دی دغه شانتي عذاب چې نو د خزي د پاره هم دی. یعنی دا نو تخصیص نشته چې سړی ته بچنه نو هغه ثواب ډیر ملایږي خزي ته کم ملایږي په دغه عمل یا سړی چې نو هغه ک ګناه وکي هغه ته بلګه سزا ملایږي که خزه ګناه وکي هغه ته ډیره سزا ملایږي. الله وینا بعضکم من بعضین تاسو بعضی د بعضو نه یعنی تاسو په اعتبار د عمل د ښه او د بد انجام سره تاسو چې نو هغه یو شانتی ای څنګه چې سړو ته ملایږي د سی بخزو ته. فالذین هاجروا واخرجوا من ديارهم الله وی هغه کسان چې دا غوي هجرت وکړلو د خپل کورونه اوستل شولو او اوذو فی سبیله
او دا غوی ته زما په لار کې چې نو تکلیف میلاو شولو الای کلمت الله کې دا غوی ته کوم ستړي او تکلیف چې نو هغه ورسېدلو وقاتلوا وقتلوا دا غوی چې نو هغه جهاد وکړو جنگ وکړو وقتلوا او دا غوی شهیدان کړي شول قتل کړي شول الله ویل اکفرن عنهم سیئاتهم ضرور مونږ چې نو هغه به نو محو کو لری بکو وبري جو دا غوینه سیئاتهم دا غوی ګناهونه حدیث مبارکه کې راځي یغفر للشهید کل شی الله پیغمبر فرمایي چې شهید ته جنانو هغه تمام ګناهونه جنانو هغه معاف کیږي بیا جنانو هغه صحابي په تپوس باندې الله پیغمبر وته وي بیا نبی رسول الله واپس راش تا څنګه سوال چې نو هغه وکړو نو بیا هغه د قشان وي اې د الله رسول شهید ته نو تمام ګناهونه معاف کیږي نبی رسول الله او یغفر للشهید کل شی شهید ته هر شی چې نو هغه معاف کیږي الا الدین سوا چې نو هغه د قرضینه حضرات چې نو محدثینو لیکلي دي الا الدین مراد چې نو هغه حقوق العباد دي حقوق الله ورته الله جل جلاله چې نو هغه معاف کوي حقوق العباد الله پاک چې نو هغه نه معاف کوي حقوق العباد د پاره چې نو د معافی دو صورتونه دي یا د چا حق دی وهله هغه ورته واپس کوي او دویم صورت چې نو هغه دا دی چې حقوق العباد دغه کس نه نو هغه دغه معافی چې نو هغه معافی تلافي سو پورې نه شي نو ځکه الله ویل اکفرن عنهم سیئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار دا جنت ته چې نو هغه به داخل کوم چې هغه د لاندې به نهرونه چې نو هغه بهږي ثوابا من عند الله در الله د طرف چې نو هغه بدله ده در الله د طرف چې نو هغه ثواب دی والله عنده حسن الثواب د الله سره ډېر خچ نو هغه بدله ده د الله سره ډېر خچ نو هغه ثواب دی یعنی الله رب العزت چې کومه بدله ورکي کم ثواب ورکي کم اجر ورکي کم انعام ورکي نو دا جنت چې نو دا خدای صرف اس یو مظهر دی نور د الله چې نو هغه واسع خزانه دي د الله داسې خزانه دي داسې انعامونه ورکي حدیث قدسی کې راغی چې نو هغه راځي مفهوم دا دی چې داسې انعامات به سره الله پاک وکي داسې بول ورکي چې هغه ممارات عینن نه بچرته یې سترګې چې نو هغه لیدلې ما سمعت اذن نه بچرته یو غوږ چې نو هغه اوریدلې وما خطر علی قلب البشر نه بچرته د انسان پر وړه کې داغه تصور قدر هم چې نو هغه نه تیر شي ځکه الله سره داسې واسع نو هغه خزانه دي د الله خزانه چې نو هغه لا محدود دي جامع ترمذی چې نو هغه جلد ثانی کې روایت راځي غالبا کتاب زهد کې چې نو هغه د مفهوم ادا دی وی چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام حدیث مبارک نه الله رب العزت فرمای حدیث قدسی دی چې چرته چې نو هغه ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کتا سو اولنی اورستنی بابا آدم علیه السلام نو ول قیامت پورې چې څوک راځي دا ټول چې نو هغه راجم شي انسانان پیریان سورج هم مخلوقات دي دا ټول په یو وسیع میدان کې چې نو هغه راغون شي او بیا هر سړی هر یو شی د خپل چاهت مطابق نظم نه چې یو شی با بیا دا ټول په یو اواز سره د خپل چاهت مطابق چې نو الله پاک نه وغواړي الله به دې ټول لچنه نو هغه د دې د چاهت د دې د خواهش مطابق چې نو هغه ورکی د دې ټول اواز هم الله اوري د دې ټول په مسله هم الله پوهیږي او بیا دې ټول د چې نو د دې څومره خواهش دغه په قدر الله پاک ورکی الله پیغمبر فرمایي وې دومره کمې به فکر نشي لکه سړی د سمندر دریاب کې چې نستن دګي او داستان سره کمی او بچ نه نو هغه راوخی وې دا تشمیه چې نو هغه هم آس ور کړی دا صرف د پوهې د پاره یعنی دریاب نه خو بیام د دغستانی په مخو کې سره سنه او بچ نه نو هغه به کمی شي خو د الله په خزانو کې دومره کمی هم درازي نو ځکه الله وی ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب دا الله سره بهترین چې نو هغه ثواب دی هغه ثواب چې نو اصول کوي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دا بیا اقا مخکنه په شان چې نه کوي کافر مشرکان چې نه غوي منافقانو به مسلمانانو ته تاسو وایي چې موږ نه الله پاک راضي او خوشاله دي او موږ چې نه هغه د الله پاک خوښ یو نو دا څنګه تاسو نه الله پاک راضي دي څنګه تاسو نه الله پاک چې نه هغه خوشاله دي کچرته الله پاک تاسو نه راضي نو په کاردار چې تاسو د ټولو نه خګاړي
ستاسو سره د ټولو نه خس ورلی وي ستاسو د پاره چې نو د ټولو نه خرهن سهن چې نو هغه وي ستاسو سره د ټولو نه زیات مال وي ستاسو سره د ټولو نه زیات چې نو د دنیا اسباب وي د ټولو نه زیات صحت مند وي د ټولو نه زیات چې نو هغه په وجود باندې خوي نو پکار دی چې دنیا د ټول شیزونه ستاسو سره وي کنه چې د الله خوخي نو معلومه ده شولا الیاذ بالله تاسو د الله نه خوښ ځکه خود الله پاک دنیا دا یو شیزونه چې نه نه درکړي چاش لیدلی چا می چا کمزورې جامې سوچ چې نه هغه په کم کچک ور کې پاتې کېږي چا سره چې نه هغه د تلو د پر سولیم نشتی مخکې سو غزوات واقع چې نه هغه مونږ ویل لري په در پیچ نه هغه بتللو په نمبر باندې بچنه نه هغه د یو بل سره تل په وار باندې نو دا معلومه ده شو چې الله تاسو ناراضي نه دی الله جل جلاله چې نو آیات راولېګلو لا یغرنک خپل پیغمبر دوی خو نبی رسول الله والسلام مخاطب پیغمبر دی خطاب چې نو هغه امت دی الله پیغمبر خود تصور هم نشي کېدی نو الله رب العزت وي اے مسلمانانو اسنه تاسو ګوره چرته نو هغه په سادهګۍ کې را نشي دوی چې نو هغه چرته دوکه نه کی الله رب العزت چې نو هغه د دوی د تقلب فی الارض پس مکه کې تل لري کافرانو دا خو صرف د دنیا یو معمولی غونټه نو سامان د متاع قلیل دا لکوټ سامان د دنیا دی ثم مأواهم جهنم بیا د دینه اورسته د دې ټکانه چې نو هغه جهنم دی مرګ ولرالو دا ټول شزونه به پاتې شي بیا به همیشه د پاره جهنم ته ځي په بئس المهاد هغه ډیر بد چې نو هغه ځای دی مسلمانان ته چې کم انعامات او احسانات ملایږي بدای حدیث مبارکه غالبا مخکې هم انګارس کړو مفهوم دا دی وای چې کله یو مسلمان چې نو هغه جنت ته لاړ شي مرګ نه ورسته الله پاک انعامات او احسانات د ملاو شي نو دته به الله پاک په دنیا کې چې صراحت او خوشحالي لیدل دی به قسم خوري جزما د قسمی کما چرته په دنیا کې سچ نه نو تکلیف یا سلیدلی ما خو راحت چې نو هغه خوشحالي ده کافر له الله رب العزت دنیا کې به دنیا هر څه ور کړي بچنه نو دنیا بادشاہت هر څه ور کړي خدای چې کله د آخرت عذاب او سخت وای نه دنه به تاسو شي دی قسم خوري چې زموږ په قسم به چې نه ما د قسمی کما چرته چې نو هغه راحت لیدلی نو الله وی اصل کامیابی اصل راحت اصل سکون هغه د آخرت دی الله دې مونږ ټول ته نصیب کړي نو ځکه الله وی وبئس المهاد آخرت کې نو د دې ځای غډیر بد نه د هغه نه پناه غواړي الله دې مونږ ته هغه نه پناه نصیب کړي فاستجاب پس قبول کړل دعا لهم داغي ربهم داغي رب ان لا اضيع دا چې زنه ځای کوم عمل عامل عمل د یو عمل کون کې منکم لتاسنا من ذکر او انثى سړی وي او که خزه بعضکم من بعض لتاسو د بعضونه دي فالذین پس هغه کسان هاجروا چې هجرت وکړو او اخرجوا او استل شول من دیارهم د خپل کورونو نه و اوزو او تکلیف ورکړی شو هغوی ته فی سبیل زما پلار کې وقاتلوا وقتلوا او هغوی جنګ وکړلو وقتلوا او وجلی شولو قتل کړی شول لأکفرن نو ضرور بچنه نزل لري کړم انهم داغوی نسیئاتهم گناهونه داغوی ولأدخلنهم او خامخا ضرور به داخل کړم زو جناتین په جنتونو کې تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې داغینه نهرونه ثوابا من عند الله دا ثواب دی بدل د الله د طرفنا والله عنده او د الله سره چې نو حسن الثواب خ ثواب خ بدل ده لا یغرنک دوکه کې دیوانه غرزی تعالی را تقلب الذين كفروا اوړېدل د کافرانو فی البلاد په خارونو کې متاع قلیل دا فائدہ د لګه ثم مأواهم بیا زید غوی جهنم دی وبئس المعاد چې د غډیر بد زیده فاستجاب لهم ربهم پس قبول کړل دعا د غوی رب انی لا اضيع عمل عامل منکم دا چې زونه زایکم عمل د عمل کون کې لتا سنا من ذکر او انثى سړی وی او که خزه بعضکم من بعض پس نه د تاسو کې لذین ندی فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم کسان چې هجرت وکړل او استل شول د خپل کورونو نه و اوذو فی سبیل او تکلیف ورکړی شو هغه ته زما
پلار کې وقاتلوا وقتلوا جهاد وکړلو او هغوی شهیدان کړی شول لأکفرن عنهم سیئاتهم ضرور بزور جم داغین داغی گناهونه ولا ادخلنهم جنات تجري من تحت الانهار ضرور بزو داخل کماغوی باغونو ته چې بهیږي بلاندې داغین نهرونه صوابا من عند الله دا بدله د الله د طرفنا والله عنده حسن الصواب او الله سره چې نو ښه ثواب ښه بدله ده لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد دوکه کې دیوانه چې تعالی ګرځیدل لا ګرځیدل دای کسان چې کافران دي په ښارونو کې متاع قلیل دا فایده ده لګه ثم مأواهم جهنم بیا زه دا غوی جهنم دی و بئس المهاد هغه ډیر بد ځای دی